خلق الماهیات معنی دا جعل الکلیات والجزئیات. خلق الماهیات، رب ماهیات پیدا کړی دي، متکرر ګرځولې دي ممتاز. دا ماهیت عام ده، کلیات او جزئیات. کدا کلی که جزئی ماهیت کله کلی لکه انسان، دا ماهیت کلی ده. کله ماهیت جزئی لکه انسان متشخص چې زید ده، دا انسان متشخص، دا ماهیت جزئی ده. نو دا معنا توجه طلب پیدا کړی دي ماهیتونه. بیا ماهیت عام ده، کله کلی کله جزئی. تو پیدا کړای صرف ماهیت ده. پیدا معنا متکرر کړای ده، ممتاز کړای ده. بیا ماهیت کله کلی کله جزئی. نو ګوره جعل متعلق یو مفعول ته، هغه دا ده چې جعل خلق ته تعلق ماهیت سره ده. ماهیت کله کلی کله جزئی. نو جعل بسیط سره په دوه معنو سره جعل بسیط ده. منطقي معنا جعل بسیط دا معنا منطق کې چې اثر یو وي، بسیط معنا یو اثر، بس یو اثر ده چې ماهیت متکرر ده. اجعل نحو بسیط نحوی ده ته وایي چې یو مفعول ته متعدی. دلته یو مفعول ته متعدی چې نفس ماهیت ته. نو داسې معنا شوه لسره جعل الکلیات والجزئیات. پیدا کړی دی رب خلقه، پیدا کړی دی رب ماهیات. پیدا چې معنا وتکررها ممتاز ګرځولې. کوم ماهیات؟ الکلیات والجزئیات. کدا ماهیت کلی وی لکه انسان، دا متکرر کړای ده، ممتاز کړای ده. کدا ماهیت جزئی وی لکه انسان متشخص چې زید ده، دا ماهیت جزئی ده چې تشخص ورسره ده. نو جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات. واجب طلب پیدا کړی دي ماهیتونه، ممتاز کړی دي، متکرر کړی دي. سواء كانت کلیات او جزئیات، کدا ماهیت کلیه که جزئی. نو ماهیت کلی لکه انسان، دایم خلقه، دا پیدا کړی ده. اکه ماهیت جزئی لکه زید چې دا ماهیت متشخص ده، دا پیدا کړی ده. نو ګوره جعل بسیط ذکر کړ، منطقي هم النحوی هم. جعل بسیط منطقي چاته وایي چې اثر یو وي. بسیط معنا وحدت الاثر، چې یو اثر لري. اثر ماهیت متکرر ده بس. کمایت متکرر کلی که جزئی. جعل الکلیات خلق الماهیات. پیدا کړی دي ماهیات، متکرر کړی دي، ممتاز کړی دي. عام ده دینا کمایت کلی آیم پیدا کړی ده، کمایت جزئی آی پیدا کړی ده. نګور اثر د جعل یو ماهیت سره. اچھا اثر یو ماهیتی، یو اثری، دا ته بسیط وای. بسیط په معنا د وحدت الاثر چې اثر یو وي. اب بسیط نحوی ته اشاره وکړه. بسیط نحوی چاته وای چې یو مفعول ته متعدی. نو دا یو مفعول ته متعدی کړه چې الکلیات والجزئیات. مفعول واحد د معطوف معطوف علیه، نفس ماهیت. دا کلام د متن چې جعل الکلیات والجزئیات. دا یا جمله حالیه ده یا جمله مستانفه ده، واقع په جواب د سوال دی سائل کې، او یا جمله حالیه ده چې جعل الکلیات والجزئیات حال کې. بیا حال د ضمیر د تعالی، تعالی عن الجنس والجهات، دا نږدې پاک ته جنس جهاتونه. جنس نه لري چې جنس منطقي ده، ان مثل لري. نو نوع کې شریک دی، جنس کې شریک. والجهات او دارنګ جهاتونه پاک ته چې جهات سته دي، چې دا د اجسام لوازمات دي. نو تعالی عن الجنس والجهات پاک ته منزه ده.
جنس نه لري، نه منطقي جنس لري چې دا نوعي، ان جنس لري په معنی المثل، پاک ته مثل نه لري، نه نوع کې شریک نه جنس کې شریک کما مره. والجهاتنا پاک ته چې جهات شي تري چې دا لوازم الاجسام دي، دا جسم لوازمات کې فوق تحت وغیرہ. حال کونی جعل الکلیات والجزئیات، په دې حال کې خلق الماهیات چې ماهیتونه پیدا کړی دي. کوم ماهیتونه؟ الکلیات والجزئیات سواء كانت کلیات او جزئیات، کدا ماهیتونه کلیه که جزئی خدای پیدا کړی دي. نو تعالی ان الجنس والجهات، پاکم د جنس جهاتونه، جنس منطقی نه پاک، مثل نه پاک، جهاتونه پاک. حال کونی ورسره دا قیدم ده، حال قید کنه ورسره دا صفتم ده چې جعل الکلیات والجزئیات پیدا کړی دي ماهیتونه، دا ماهیتونه حقایق پیدا کړی دي. سواء كانت کلیات او جزئیات، کدا ماهیتونه کلی او که جزئی وي. نو دوا مسلو ته اشاره وکړه، دوی ما قبل ته اشاره وکړه، تعالی ان الجنس والجهات. بلې یو صفت ورپاره ذکر کړ، قید حال قید یا صفت دي. دا صفت هم ورسره ده چې خلق الماهیات کلیات او جزئیات. دا چې حال شو نو تعالی نه حال شو، یا ضمیر د لا تغیر نه حال ده. څه معنا؟ لا يتغیر، واجب تعالی نه ده متغیر، واجب تعالی کې تغیرات نه راځي. ځکه تغییر دا خو من لوازم الامکان، دا خو د ممکناتو خاصیات دي چې تغیرات پکې راځي. لا يتغیر ځکه تغییر نه راځي. حال کونی جعل الکلیات والجزئیات، په دې حال کې ورسره دا صفت هم ده چې جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات، ماهیتونه پیدا کړی دي. بیا ماهیتونه عام دي، حقایق عام دي، کلی وی کله جزئی وي. اوس دا جمله حالیه شو، ایا جمله مستانفه ده ورسته راځي. اوس چې جعل حال کې ضمیر دی تعالی نه اول حال چې تعالی ضمیر نه حال کې بیا فائدہ څه معنا وا؟ تعالی ان الجنس والجهات، دا منزه د جنس منطقی نه، مثل نه، جهات نه، دینه پاک ده. حال کونی ورسره دا هم ده چې جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات. نو په دې سوال ټیک ته مسله فروغه ده چې پاکم د جنس جهاتونه او ورسره دا صفتم ده چې جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات، سواء كانت کلیات او جزئیات. دا خبر خو دروغه وکړه، خو حال خو قید لپاره د عامل دي زلال، او حال او عامل دي زلال متحد فی زمانی. لکه جانی زید راکبا، اجاء کما زمانه دا هغه د راکب زمانه ده. نو حال قید د عاملی او متحد عامل سره په زمان کې ازل ته اتحاد زمانی نشته، ځکه تعالی ان الجنس والجهات دا خو ازل کې ده. دا پاک ته جنس نه، مثل نه، جهات نه پاک ازل نه بدن. چې دا جعل الکلیات والجزئیات، چې دا خلق الماهیات چې دنیا پیدا کړی ده، دا خو لا یزال کې ده، دا خو ورسته پیدا کړی ده. ولکه ازل کې پیدا کی، دا خو لازم چې قدم دی عالم، دا عالم قدیم شي وتعالی باطل. نو ګوره شرط په عامل کې، حال او عامل دي زلال کې اتحاد زمانی ده. او تعالی چې دا منزه د جنس جهاتونه او مثلنا او جهاتنا، دا په ازل کې ده، پاک ده د عیبونو نه، ځکه صفات ازلی دي. ادا چې جاهل د کلیات جزئیات ده، دا په لا یزال کې ده. ځکه کله جاهل د کلیات جزئیات په ازل کې، دا خو لازم چې قدم دی عالم، دا خو په ازل کې کلیات جزئیات پیدا کړي.
بیا به قدم دی عالم راشي او تعالی باطل نو جعل لا یزل کې شو تعالی ازل کې شو نو زمانه د حال عامل د زلال یو نه شو دا سوال جواب دادا چې لکه څنګه تعالی قدیم ده ادا منزه د جنس جهاتونه په ازل کې جعل قدیم ده کنه یا اول دا جواب وکړه ټیک ته تعالی قدیم ده د منزه ده جنس جهاتونه په ازل کې دا ابن ازل کې نشته اجعل لا یزل کې ده چې د دنیا پیدا کړې ده کلیات جهات دا په لا یزال کې ورسته پیدا کړې ده کته وای بیا خو حالیت نه صحیح ځکه زمانہ د عامل دی حال او د حال وی دلته خو زمانہ یې ونه ده ځکه تعالی خو قدیمه ده د چې منزه ده په ازل کې ده اجعل لا یزال کې ده ورسته ده جواب دا چې حال عامل دی ذلال من کی احتیاط په تمام زمانه کې نه ده ضروري په بعض ازمناو کې هم کافی ده اگر که په تمام زمان کې احتیاط نه جان زید الله کې باندې معنا نه چې اول مجیئت نه ده راکب ده په موخه د چرور ده راکب نو بیا کټول مجیئت کې ده راکب او که بعضی مجیئت کې راکب دا نه چې دا اول نه خطر ده استا به ده راکب ده اول نه روان شو ده راکب ده کله چې اول نه خو باندې روان واسره مانس کې استا خطر لای نو دا ټیک ته چې زمانه د حال عامل وي خدا نه ده ضروري چې په تمام زمان کې به متحدي که په بعض زمان کې متحدي هم کافی ده عدالت په بعض زمان کې احتیاط ده تعلیق قدیمه ده د منزه د جنس جهاتونه فاضل کې اجعل حدیث ده کلیات جزئیات ورسته پیدا کړی نه چې واجب تعالی فاضل کې پاکو جنس جهاتونه په زمانه د جال کې پاک تا کړي احتیاط په بعض زمانہ کې رااله چې فاضل کې د پاک ته جنس جهاتونه په د جال په زمانه کې چې کلیات جزئیات پیدا کړی دي بلا یزال کې دیکھیم د تعالی ثابت ده نو په بعض ازمنو کې احتیاط رااله په مبین عامل کې احوال کې بس دا کافی ده نو قدم دی عالم نه رااله یا جواب دادا چې کتبه تعالی قدیم ده اده پاک ته جنس جهاتونه فاضل کې جال قدیم ده دا چې جائل د کلیات جزئیات ده هم په ازل کې نو بس احتیاط زمانه را راکنه تعالی پاک ته جنس جهاتونه فاضل کې حال کونی جال الکلیات والجزئیات ورسره دا صفتم ده حال دا معنی چې ورسره دا صفتم ده چې جال الکلیات والجزئیات چې د پیدا کړی دي کلیات جزئیات په ازل کې او سوال پیدا چې بیا قدم دی علم رااله تعالی قدیمه ده د پاک د جنس جهاتونه په ازل کې جال قدیم شو نو چې جال قدیم شو په ازل کې د جائل کلیات جزئیات ده خو اثر د جال به قدیمی کنه اثر د جال څه ده چې د کلیات جزئیات پیدا کول دي بیا به دا قدیمی چې جال قدیم ده نو قدم دی علم رااله جواب دادا په مسلک کې ماتوریدیو چې ټیک ته ماتوریدیان وایي چې جال قدیم ده په تعلقات حدیث دي لا ټیک ته تعالی ان الجنس والجهات ده پاکم ازل کې ده جعل د ثابت ده ازل کې په تعلق ته جعل حدیث ده یعنی جعل تعلق کې تام سره ده دا پوریسته ده نجال قدیم ده لکه تعالی قدیم ده پاک ته جنس جهاتونه په ازل کې حال کونی جائل الکلیات والجزئیات په دې حال کې چې دا پیدا کول کړي کلیات او جزئیات ده دا خلق او جال هم قدیم ده په تعلق کائنات سره حدیث ده تا سره هغه تعلق ورسته زمانہ کې ده ما سره ورسته زمانہ کې ده ټول سره چا سره مخکې چا سره ورسته دنیا خو پیدا کیږي په تعلقاتو د جعل په جعل خو صرف نه پیدا کیږي خو پس پیدا کیږي چې جعل تعلق راځي سره تعلق د جعل حدیث ده او رشتہ ده تا ما سره نو قدم د عالم نه راغی نو تعالی قدیم ده
جعل قدیم ده پرای دی ماتوریدی دا صفت ازلی ده خو قدم دی عالم نه راځي ځکه دنیا خالی په جعل نه پیدا په تعلق ته جعل پیدا ده ا تعلق ته جعل حادث ته دنیا سره نو قدم دی عالم نه راځي یا مونږ وایو چې ټیک ته تعالی قدیم ده اجال قدیم ده تعلق قدیم ده کته وایي چې تعلق دنیا سره قدیم ده که هو دنیا قدیم ای قدم دی عالم راځي جواب ده نه تعلق قدیم ده په شرط سره شرط کوم ده بشرط وجود فی لا یزال په دې شرط سره چې دا پیدا کوم ز په لا یزال کې نو تعالی قدیم ده منزه د جنس زیاتونه پازل کې جهل خلق ته د صفت ازلی ده ا تعلق کائنات سره هم ازلی ده او کائنات قدیم نه ګرځي ځکه تعلق کائنات سره مشهود به شرطین ده وهو ایجاد فی عالم لا یزال چې دا به پیدا کوم په لا یزال کې وجود به ورکوم په لا یزال کې بشرط وجود فی زمان الحادث په دغه شرط زدا پیدا کوم چې دوی کې موجود په زمانه حادثه کې راځي نو قدم دی عالم نه راځي یا جواب دادا چې ټیک ته جال حدیث ته پراله شاعرو نو قدم دی عالم نه راځي تعالی قدیم ده منزه د جنس جهاتونه فاضل کې حال کونی په دې حال کې ور سره دا صفاتم ده چې جعل الکلیات والجزئیات پیدا کړی دي ماهیتونه کړه فکلیه کجزئی خو جعل پیدا کول دا پرای دا اشاره دا صفت اضافی ده تکوین ده تکوین صفات اضافیه ونه ده صفات اضافیه حدیث دي ځکه صفت اضافی اضافت له وجبه صفت ګرځي اضافت حدیث څخه لکه یحیی صفت اضافی ده بل ته حیات ورکول نو یحیی صفت اضافی ده دا چې صفت ګرځي په اضافت سره ګرځي اضافت تا ما ته دا خو وسته ده نو صفت اضافی ده صفت اضافی حدیث ده ځکه صفت اضافی نه متحقق کیږي به د اضافت نه اضافت حدیث ته بیا نو صفات اضافی حدیث دي نو جعل تکوین حدیث شو نو لازم نه چې قدم دی عالم نو دا ټیک ته جعل حال تعالی نه تعالی قدیمه ده ته وایي چې جعل به قدیمی نه جعل نه قدیم جعل پر راځه اشاره او حدیث ده حقیقت ہے حال عامل من کے زمانے کی احتیاط پکاری بس بعض زمانہ کافی رکھا ہے یعنی کہ تھوڑے زمانے کی بھی احتیاطی تعالی قدیم دا اجال حدیث دا فرائد اشارہ فلا یزال کے ورث جعل دا نہ کو بعض زمانوں کے حال عامل کی شرکت رہا ہے بس دا کافی ہے جعل صفت اضافی حدیث ده ځکه صفات اضافی خو حدیث دي کنه ځکه متحقق کیږي په اضافت سره اضافت حدیث ده حیات چې راځي په اضافت سره راځي کنه چې تا ته حیات راکې ما ته حیات راکې او دا اضافت حدیث ده صفات اضافی حدیث دي لازم نه چې قدم دی عالم دا خدا چې جعل الکلیات والجزئیات حال شي تعالی نه بیدا سے ترجمه شو او دا اعتراض شو او دا جوابونه شو فرایض ماتوریدی او فرایض اشاعره یا دا جعل حال دا ضمیر لا يتغيرنا دا ترجمه ده لا يتغير واجب طلاق کی تغییر نه صحیح قسم نه د متغیر وجود نه دم تا نه د نشته تغییر واجب طلاق کې په معنا د قلب لقایت دا په ظاهر ده نشته واجب طلاق کې تغییر په دې معنی چې منځ کې قدر مشترک پاتې
چې واجب تعالی حقیقت په بل حقیقت بدل شي ما چې قدر مشترک پاتې ماده یا جنس دا هیڅ قسم تغییر پکې نشته لا يتغیر نشته تغییر پکې نه وجود نه ادم ته نه په معنا د قلب لکه چې دا حقیقت بدل شي ابل حقیقت اثر نه ورشي ان دا چې تغییر شته پکې چې حقیقت واجبي بدل شي په بل حقیقت ما چې قدر مشترک پاتې جنس یا ماده لا يتغیر دا تغیر یو نشته پکې ځکه نه جنس لري نه ماده لري حال کونی جعل الکلیات والجزئیات اور سره دا صفتم ده چې جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات ماهیتونه هم پیدا کړی دي کماهیتونه کلی یا جزئی وي دا اور سره ده نو لا يتغیرو نه د متغیر نه وجود نه عدم ته نه په معنا د قلب لکای نه داسې تغییر شته پکې چې حقیقت واجبي په حقیقت امکاني بدل شي ما چې قدر مشترک پاتې جنس یا ماده جنس ماده شته نه حال کونی ور سره دا ده چې جعل الکلیات والجزئیات دا خالق ته د ماهیات بیا ماهیت کلیه که جزئی نو دې حالیت سره مقصود دفع د سوال شو سوال دا څه راځي چې لکه واجب تعالی لا يتغیر حتی په تغییر نه راځي ځکه تغیرات د ممکنات او خاصیات دي او چې دغه تغییر نه راځي اوس په دا جاهل هم نه کړي بیا خو دنیا پر جاهل نه ولکه دنیا پر جاهل بیا بیا لازم چې قدم دی عالم ځکه جعل قدیم د پرادي ماتور دیو یا بل لازم چې تغییر د نه جعل ده کچې ته جعل حدیثي لکه دا راځي شاعر و ده وتالي باطل په دوه څه سره تالي باطل دا سوال پیدا نو سوال دا څه حالیت سره مقصود دغه د سوال څه څنګه چې دا په حال وګرځاو لا يتغيرنا چې لا يتغيروا سبحانه وتعالى کې تغییر نشته هیڅ قسم نه وجود نه عدم ته نه حقیقت په بل حقیقت بدلېږي چې من کې قدر مشترک پاتې نه ان دا چې تغییر شته چې قدر مشترک پکې پاتې چې یو حقیقت په بل بدل شي من کې مشترک جنس پاتې یا ماده حال کونی جعل الکلیات والجزئیات ور سره دا صفتم ده چې د خالق د ماهیات ده کلی کا جزئی نو دفع د سوال وکړو چې کوم تعالی نو متغیر هیڅ قسم تغییر پکې نه وو به خدای خالق هم نه دی په دنیا ولکه دنیا پر خالقي به بیا په ازل کې وي لکه دا راځي ماتول دیو ده چې جعل صفت ازلی د تکوین به هو لازم چې قدم دی عالم چې جعل قدیم ده به هو دنیا قدیمه وي لکه دنیا لازمه ده جعل سره یا لازم چې تغییر د نه جعل ده که جعل حادثي چې دا راځي شاعر و ده ځکه وایي دا صفت اضافي ده اضافت سره متحقق کیږي قبل اضافت نه متحقق اضافت حادث ده احیا اضافت حادث ده اماتت اضافت حادث ده صفات اضافي حادث دي چې صفات اضافي حادث په جعل حادث څخه تکوین نو لازم چې تغییر نه جعل ده وتالي باطل تحويل ولا يتغير والتغيير راغع ورجال صفت حادثه ده فرائض اشاره صفت اضافي ده اضافت له وجه متحقق کیږي اضافت حدیث ده د صفات اضافي حدیث دي بیا خو نه جعل ته بدل شي نو تغییر په صفت کې راځي التغییر په صفت کې مستلزم له تغییر موصوف لره بیا په ذات کې تغییر راغی حتی کوي ولا تغیر نو جواب چې نه ده پاک تجین سجیات ده متغیر نه ده هیڅ قسم تغییر پکې نه راځي حال کونی جعل الکلیات والجزئیات ور سره دا چې خالق د ماهیات ده په ازل کې پرای دې ماتوري دیو اکه ته به په قدم دی عالم راځي نه د متغیر حال کونی ور سره دا حال د داسې پته چې دا خالق د کلیات او جزئیات په ازل کې لکه ماتوریدی وای
چې تکوین صفت ازلی ده هلکه چې دا خالق شو فاضل کې یا قدم دی علم رااله نه ځکه تعلقات حدیث دي کنه دنیا چې پیدا کیږي او په تعلقاتو پیدا کیږي چې تکوین تاسو سره تعلق کې ایجاد ما سره بل سره تعلق کوئی ورسته ده په زمانه متأخره کې ده نو قدم دی علم نه رااله یا تعلقم قدیم ده لکه تکوین او جال قدیم ده تعلقم قدیم ده او دا مشروط به شرطین ده اگر شرط کم ده وہ ایجاد و افیہ لا یزال وہ وجود و افی لا یزال چې دې کې به وجود په لا یزال کې راځي نو تعالی قدیم ده جال قدیم ده تعلق قدیم ده ان لازمي کې قدم دی اعلی ځکه دا مشروط به شرطین ده هغه دا چې تعلق کې تکوین خو قدیم ده په یو شرط سره ده هغه دا چې وجود په عالم کې په لا یزال کې وي نو حدوث دی علم را لکه قدم دی علم نه را یا جال حدیث ده لا يتغير ځان له متغیر فاصل کې حال کونی ور سره دا چې دا جاهل د کلیات جلال جزئیات د لا یزال کې جال حدیث ده پرای دا شاعر و چې دا صفت اضافي ده اضافت حدیث ده نو جال حدیث ده تکوین حدیث ده ځکه چې اضافت حدیث ده کړه اکه ته بیا خو تغییر رااله لن نجعل ته نو وای دا ټیک ته تغییر رااله خدا خو صفت اضافي کې تغییر ده ا تغییر په صفات اضافي او کې نه د مستلزم تغییر د موصوف لرا احیا کې تغییر راځي بدلېږي په ماتت ذات ته وجه تعالی کې تغییر نه راځي تغییر په صفات اضافي او کې نه د مستلزم تغییر د ذات لرا ځکه صفات اضافي او کې تغییر چې راځي د اضافات له وجه راځي مضافله له وجه راځي مبادی له وجه نه راځي احیا کې و مبتدا اصل چې ده قدرت ده علم ده احیا خو پس کوي شي چې واجب تعالی قادر کړي دا مبتدا پس کوي شي چې واجب تعالی عالم کړي پس کوي شي چې واجب تعالی مرید کړي دا مبادی دي هيو اضافت ته دنیا ته چې احیا تعلق دنیا سره راشي اضافت حدیث ته دنیا سره تعلقات ته احیا حدیث دي تا سره ما سره خو مبادی قدیم دي چې هغه علم دا قدرت ته قدیم نه دا سوال ما کوه چې دا خو تغییر پکې رااله ځکه چې دا صفت اضافي ده جال فرای دا شاعر و صفات اضافي او کې خو تغییر راځي بیا په ذات کې تغییر رااله اته خو ویل ولایت تغیر نه صفات اضافي او کې تغییر راځي مضافله له وجه اضافت له وجه نه د مبدل له وجه مبدل کې تغییر نشته مبدا د احیا سره قدرت ته تکوین او قدرت ته علم ده دې کې تغییر نه راځي چې دا واجب تعالی سره عین ذات دي یا لازم ذات دي تغییر راځي په مضافله کې راځي او په اضافاتو کې راځي او مضافله خو مخلوق ته اضافت مخلوق ته نو کې تغییر راځي نو تغییر خو نه مستلزم تغییر د ذات لره هغه د مخلوق تغییر ده دا چې جعل الکلیات والجزئیات حال واقع کی یا جعل الکلیات والجزئیات جمله مستانفه ده بس کې ليلة